بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ. زه محمد دانیال عزیز. دا وخت زه د پېښور زو یعنی د پېښور چړیاګر مخامخ ولاړ یم او زما په شا باندې تاسو ګورئ دا څومره هم کسان ولاړ دي. دا د پېښور چړیاګر ملازمین دي. د پېښور چړیاګر هغه ملازمین دي چې شپه ورځ دلته کې جارو وهي، دلته په ګیټ باندې ولاړ وي، دلته کې ډیوټي ورکوي او ټول د غریبو کورنو سره تعلق لري. نن د خپل احتجاج دلته کې ریکارډ کوي، د خپل مطالبو په حق کې دی راوتی دي او خپل احتجاج ریکارډ کوي. د 15 میاشتو نه دي ته تنخواګانې نه دي ملاو شوي. دا هغه ګراني ده چې عام متوسط طبقه والا خلک چې کوم دي هغه پکې وړنی شي اغسته، وړی شي اغسته. بیا داسې غریبان چې د 15 میاشتو نه دي تنخواګانې بند وي، نو دوی وسه کوي، دوی بچرته زی مجبور شو نن راوتی دلته په احتجاج باندې. نن سمو د مخ کې دی د خپل مطالبه لپاره دلته یو وړه شان درنه ورکا. نو د هغه درنې د وجې دا تقریبا 55-56 کسان دي چې دوی فارغ کړل او دوی ته ویلي چې تاسو سرویسز مونږ ته نور نه دي پکار او د دې تنخواګانې چې کوم دي هغه هم دي ته نه دي ملاو. دا خبره هم د دین اورو. دا مشر مونږ سره ولاړ دی. مشر تاسو په دې باندې تفصیلی خبرو کې د څومره وخت نه تاسو تنخواګانې نه دي ملاو شوي، څه مشکلات دي، څه ستونزې لري، دا راته وایي. داسې شی چې د نور ته مخامخ د نور ملګري هم پکې ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مسله جدا سی وا چې د دینه مخکې لبیک کمپنی چې وا هغه ټینډر اخیسته وو، پوه شو هغه بیا په جون کې ختم شو، مای کې د چیف کمپنی رااله. په دغه دوران کې زمونږ د دوفان ختم شو، پوه شو. حالان کې لیکل داسې شوي، مونږ خپل صاحبانو ویلو چې مونږ ورته لیکل داسې کړي چې یاره په چړیاګر کې هر قسمه مسلې وي دي، به تاسو له خپل ټایم باندې تنخواګانې درکوي، پوه شو. خو د هغه مطلب دی چې دی مونږ ته په هغه تنخواګانې مونږ ته راو نه رسول، مونږ ورسره ډېر زیات ناکام وکړو، پوه شو. تقریبا 15 میاشتې هغه تنخوا نه وه. مونږ ډېر زیات مجبور شو، هر یو سړي باندې مطلب تر دې حده مجبور شو چې مونږ باندې قرضدارانو د غم باندې دکاندارانو را باندې قرضونه باندې زموږ بچي د سکولونو راوستل شو او مطلب دا چې ډېر مسایل سره مونږ مخکې شو. په 9 میاشت کې بیا فند رالو، هغه ټول زناورو ته مرسي حساب کتاب برابر شو او مطلب دا ډیلیوری جو خپل تنخواګانې خو مطلب دا چې ورکړې شو. خو مونږ پکې ماغه سي لکه د کپ پشان دي ځوړن کله وبوتا، کله 15000 راکړي، کله 2000 راکړي، کله 3000 راکړي، کله به وبوتا کو، کله به وبونه بارکو، پوه شو جی. د هغه نه علاوه مطلب دا چې هغه تنخواګانو باندې بیا مسالې وي. بیا زمونږه اډمن صاحب مونږ ته خپل کسان وویل چې را دا درې تنخواګانې تاسو مونږ سره دي او نور مطلب دا چې تاسو مونږ ټیکدار لور کړی. هغه بیا ټیکدار باندې مونږ زور وروړو چې صاحب الله بشي د الله په خاطر مونږ له تنخوا راکړه، الله په خاطر مونږ له تنخوا راکړه. هغه مونږ له 18000 روپیا تنخوا راکړه. دلته بیا څه لګه وړه مسله کښاله شو. هغه دوی چې دا الکان ورته ټول را برک شو چې دا خو مطلب دا چې مسله شو تاسو مونږ سره په 21000 خبره کړې ده، پوه شو. هغه دې کې بیا ټیکدار چې وکتل چې دا خو مسله جوړیږي، نو دا خبرو کې چې دا زه اډوانس تر کوم 3000 وځه بقایا کوم، دا اډوانس دا په ما باندې بقایا دي، پوه شو. چې مخکې ورځو کې بیا ویل چې یاره تنخوا نن چکونه دی ورته 2 کلیر ک چې 2 چکونه ورته دی کلیر ک. نو هغه د بیا دغه یو میسج وایرل کو چې هغه میسج کې دا ولیکل چې یاره زه کم از کم مطلب دی چې ما د زو کمپنی چې دغه راکوي دا ما ته 21000 روپیا راکوي، نو زه به تاسو له 18000 روپیا درکوم، او که زو ما ته 25000 راکوي، نو مطلب هغه میسج اوس هم غالبا چې زموږ سپروایزر صاحب دی خو سیټ ته کېږي دی خو راشه بیان به ته ورکوي یا نه ورکوي. خو دا داسې سپروایزران داسې مطلب دی چې داسې خلک دا ډېر بېایمانه خلک دي، پوه شوې. او دا مطلب دی چې سپروایزر صاحب دی خو سپروایزر صاحب دا راته وایي چې اوس تاسو کسانې دا وویسته نوکرې نه وویسته زمونږ کسان چې هغه تنخواګانې مونږ ته لا نه ملو شوي، زمونږ تنخواګانې مونږ ته 2 میاشتو تنخوا سره ملو شوي، 3 میاشتو تنخوا مونږ ته نه ملو شوي. دا تاسو کته شي سپروایزر چې کوم دی د دې راغلو جواب ورسره نه و تختیدو که فرض کدي سره جواب وو خرڅ کړی شوی دی جی، کدي سره جواب وو نو مونږ له بیره کړو خپل موقف په بیان کړو نه به وکړي. هغه خرڅ کړی شوی دی جی، او خرڅ کړی شوی څنګه چې هغه د زو غاړم وي او د دلته اډمنستریشن د زو غاړم وي او ټیکدار غاړم وي، پوه شوې. لکه داسې ډېر بېایمانه خلک دي. زما دا شی نه لګي، زه یو مسلمان سړی یم، پښتون سړی یم، اوري زما دا قصې قطارې نه لګي. مونږ ته خپل تنخوا راکړی شي. ستاسو یو څو نورو ملګرو سره خبرې کوو، دا وګوره دا ټول غریب خلک دي، دا وګورئ ټول غریب خلک دي. حکومت ته دا خواست دی چې د دې اواز دی اوچت کړي، د دې کوم حق دی هغه دې له ورکړي. دا راته وایي چې ستاسو په کور کې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، قرضونه در باندې ختې دي که نه، وړه کور
ورته څنګه وړې دا راته قرضونه را باندې ډېر زیات دي والله که څوک د 1 روپیا قرض هم ورکوي چېرې ته موله زړې پیسې راکړه نو دا نوې قرض بدله درکړو ته چې زړې نه راکړې نو نوې دله زه څنګه درکړم تا له زو وله پیسې نه درکوي ته به ماله څه راکړي نو په دغه وجه باندې قرضونه دغه کوي چې ماشومان سکول ته لاړ شي تاسو باندې فیسونه پاتې دي او ماشومان سکول نه راوشړي مونږ خیر څه چلو کوو تاسو وایئ څه مشکلات دي درته مونږ باندې دغه مشکلات دي قرضونه له دوکانداران نه راکوي کور ته چې لاړ شو مړو له څه شی وخت یو تو نو باقي کړه چې یو نه تو نو بس همداسې شپه تېره کړو سبوی بیا همداسې روزو چې مې هم نه ایسکلي سبوی مخ په بې ما چې نه ایسکلي همداسې راووتم دا اوس وګورئ جي مونږ سره الفاظ نشته چې مونږ څه ووایو دا چړیاګر دی دلته خلک راځي دلته انجوای کوي او دا خلک چې کوم دي دا غریب خلک دا وګوره دا ماما جاړي دا ماما جاړي ماما څه مشکلات دي درته ووایه ستا حکومت ګوري څوک ګوري خپله زما پکې ډېر وخت شو یعنې ملکي پر کې داسې مسله نه وه راغلې او دې کال دا مسله مونږ ته ډېره زیاته ګرانه کړه چې ما والله کې زهر هم مارو صرف چې مې یو پیاله تورې وڅښلې پتې مې پکې واچولې همداسې را روان شوم والله کې را کارېده وړو د رقم لګي دا زمونږ حکومت دی جی دا زمونږ اداري دا زمونږ 18-19 ګریډ کې افسران ناست دي پوه شوې لیبرلا ناسته ده دا څنګه حکومت دی چې زمونږ غم نه کوي ما سره خو جي نور الفاظ نشته دا تاسو ګورئ ټول حالات ستاسو په دغه دي دې اوښکو ته وګورئ د دې اوښکو جواب چې کوم دی دا خو زه نشم ورکولی دا د حکومت کار دی دا خلک جاړي خلکو ته مشکلات دي خلکو ته تکلیفات دي او حکومت له پکار دا دی چې د دې خلکو اواز دی اوچت کړي د دې خلکو چې کوم حق دی هغه دی دوی ته میلاو شي که دې سره چا ناانصافي کړې وي هغه کسانو خلاف د ایکشن واخیستلی شي او هغوی نه دې دا ټیکه ختمه کړي او د هغې خلاف د قانوني کاروایي چې کوم دی هغه وشي نور دا خلک ټول جذباتي شوي دي مسایل دي مشکلات دي ټول جاړي د ټولو غریبي دي زه یو ریکوست کوم که دا زو په نقصان کې سره نو مونږ به ورته تنخواګانې پرېږدو که دا زو په نقصان کې یو ګټه نه کوي مونږ به ورته پرېږدو باقي دی الله پاک د دې ټولو مدد وکړي د دې ټولو هیلپ وکړي مونږ خو څه نشو ویلی دا ټول کسان جاړي الله دې د دې چې کوم دی هغه واوري د دې مدد وکړي ډېره مهرباني زمونږ